Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, from second year biology, today we are going to explain the next topic, bone fracture. The very important topic, the student, bone fracture satoi the aduki mate del. Dal tum likhe kana bone fracture. Students da aduke संग mate ki नायदा para मुख्तलिफ वजूहात की मुख्तलिफ फैक्टर्स दी आई के एक्सीडेंट रातले शी چې کله اکسیډنټ وشي نو اکثر پکې د چا پکې لاس ماتي د چا پکې خپه ماتي د چا پکې واټیور کالم کې مسله راغلي مختلف گیمز چې څومره گیمونه دي کرکټ دی والیبال دی هاکی دا فوټبال دی پای کې دا اکسیډنټ راتلی شي پای کې انسان ډیمیج کېدی شي دا اډوکې خرابېدی شي دین علاوه چې کوم اولډ ایج دی بوډاوالی پای کې اډوکې هغه مطلب دی چې په اسانه ماتیږي ډیمیج کیږي سړی چې تر چت نه راغوزار شو کار یې کو د کرین نه راغوزار شو ونې ته خطر د هغې نه راغوزار شو داسې کار یې کو د ټرک سر ته ختلی و مطلب دا دی چې د ګنو لوډینګ کو بل کار یې کو څه داسې که نه او د هغې نه راغوزار شو اډوکې مات شو نو دا خبره موږ پرون ډسکس کړې وه چې زموږ دا کم بون دي دا سټرانګ دي او دا ریزسټنس شو کوي دا مطلب دا چې سټریس او سټرین څه حده پورې دا برداشت کولی شي الله تعالی په دې بون کې داسې سټرکچر یعنی داسې فایبر داسې تارونه داسې کنیکشن داسې سریې کچې کچې سریې لګولي دي چې هغه څه حده پورې هغه سټریس دباو پریشر برداشت کولی شي خو د هر یو شي خپل یو لیمټ دی چې کله هغه لیمټ کراس شي نو بون به بیا څه کېږي هغه به بیا ماتیږي پرې خبره پوه شوې او نو د خپلو اډوکو خیال ساتئ څه نه چې بچه باندې اډوکې مات نه کړي ځکه بیا بلته پراته ایک دو بم په دغه کې بیا ورکه ډېره مسله یې ده اوس سټوډنټ دا بون فریکچر دا موږ ډیټیل سره ډسکس کوو اول موږ داسې وایو چې دا بون د څه نه جوړ دی بون از کمپوزډ اف ارګینیک اینڈ ان ارګینیک سبسټانس دا خو اولنۍ خبره ده چې 30% په دې کې ارګینیک سبسټانسز دي او 70% پای کې زموږ سره منرلز دي پای کې موږ ډسکس کړو کیلشیم دی فاسفورس دی سوډیم دی ایټسټرا یعنی دا ارګینیک او ان ارګینیک سیزونه چې رايوځي شي دا بون جوړي بیا موږ دا خبره په ډیټیل سره ډسکس کړو چې دا اډو کې زموږ په جسم کې څه کار کوي نو دا اډو کې زموږ په جسم کې ډېر امپورټنټ رول ادا کوي یو خدای چې دا زموږ مختلف آرګن دغه پروټیکشن پرووایډ کوي لکه کوپړې د دماغ پروټیکشن پرووایډ کوي آربټ د سترګو پروټیکشن پرووایډ کوي ورټیبرل کالم د سپاینل کارډ پروټیکشن پرووایډ کوي ریب کیس چې کوم دی هغه د لنګس او د زړه پروټیکشن پرووایډ کوي دغه شانتي دا یو میکینیکل سپورټ هم دی زموږ باډي پارټس دا یو سپورټ او سهاره ورکوي ګریویټي خلاف موږ ودرې کار پې کولی شو بل د دې بون امپورټنټ فنکشن دا دی چې دې کې کېږي هیمیټا پویسس څه کېږي هیمیټا هیما چې کله هم راشي نه هیما وایي بلډ ته هیما څه ته وایي لکه formation of blood cell دي تبصولي کی formation of blood cells in bone is called hematopoiesis او دا بون یو ډیر امپورټنټ رول دی RBC پیدا کوي WBC platelets چې هغه سیلز یا زموږ په باډي کې یو اهم کردار ادا کوي په ټرانسپورټیشن کې په ډیفنس کې په کلاټینګ کې نه علاوه موږ داسې چې minerals are storage دا منرل سټوریج هاوس دی یعنی دا اډو کې زموږ په باډي کې خاص کر کیلشیم او فاسفورس او د دې علاوه نور چې کوم موږ ډسکس کړو کیلشیم اپیټایټ ایټسټرا دا منرل هم سٹور کوي کوارډینیټ مسکولر اکټیویټیز او د دې بون د وجنا د دې سره زموږ مسل اٹیچ دي او دا زموږ مسل لا یو مطلب سهاره ورکوي او هغې په ذریعه موږ موومنټ کولی شو کله دا اډو کې مات شي نو بیا به دا اکټیویټیز دا کارونه بیا به نه کیږي وس بون فریکچر څه ته وایي بروکن بون از کالډ بون فریکچر په میډیکل ټرم کې بون فریکچر څه ته وایي چې کله اډو کې مات شي چې کله اډو کې لکه دا اډو کې ټچ نه مات شو یا موږ داسې چې ډسکنټینیوټي ان سټرکچر اف ا بون د بون چې کوم سټرکچر د پای کې ډسکنټینیوټي راشي دا کنټینیو سټرکچر دا ډسکنټینوس شي دا خراب شي دا ډیمیج شي یا موږ وایو چې کریکس ان بون یا په اډوکې کې څه دراړ راشي درس پکې راشي چاود پکې راشي بیا دا بون د اډوکې د څه وجې نه ماتېږي نو هغه موږ دلته لیکلي کازز اولډ ایج بوډاوالی سپورټس انجریز نو په دې کې کرکټ چې څومره ډفرنټ گیمز دي هغه گیمز د وجې نه اکسیډنټ راتلی شي automobile accident,
په اټوموبایل څه ګاډي ته وایي که نه دې ته وایي که ګاډي په ګاډي کې روانې ډز اکسیډنټ وشو چا پکې سر مات شو چا پکې خپه ماته شو چا پکې لاس مات شو فالس څه ته یې راغورځېدو ته یې ګیر نه د چت نه راغوزار شو د کرین نه راغوزار شو جاز نه راغوزار شو که ستاسو خیال هغه په هغه اګست کې هغه افغانستان کې چې هغه ایمرجنسي کنډیشن و ځینې کسان جاز سره نښتي وي لکه خدای ظالمان هو د جاز سره څوک نښلي هغه جاز سره نښتي وي نو هغه جاز نه لاندې راغوزار شو درز مړه شو پکې هډوکي خو پکې هماغه سره ځای ته رسېدلي داسې نه چې تاسو د جازونو سره ونښلئ سټارمز توپان راله سیلی راله نو هغه هم انسان ډیمیج کولی شي اوچتولی شي درز راغوزارې کي ارتکویک زلزله راشي نو په هغې کې چت راغوزار شي یا انسان راغوزار شي یا ګاډی راغوزار یا بل څه نو په هغې کې هم هډوکي ماتېدی شي بیا موږ دا لیکل چې ساین اینډ سیمټم چې کله یو هډوکی مات شي نو هلته بیا علامات څه وي دا خو ظاهره خبره چې هغه ځای کې بیا ایمرجنسي وي څه وي ایمرجنسي مطلب دا چې پین به هم وي هغه ځای به پړسېدلې به هم وي ایم موبیلیټي هلته موږ به حرکت به هم نشو کولی لکه مه کوه الله ازیا ډېر دغه یي که نه او ریډنس په هغې کې سوروالی هم راغلی دي دلته ما یو پوینټ لیکلی دی چې بون هیز نو پین ریسپټر په هډوکو کې پین ریسپټر نشته نو بیا موږ ولې درد محسوسوو په هډوکو کې پین ریسپټر دا نشته نو موږ دا درد ولې محسوسوو څه وجه ده به دې به تاسو لږ سوچ وکړئ که نه اوس چې کله هډوکي مات شي د هغې دپاره موږ علاج څنګه کوو د علاج نه مخکې موږ کوو ډایګنوس دغه تشخیص نو دا خو اسانه خبره ایکسرې ولې وکړئ نو په ایکسرې کې پته ولګي چې یاره هډوکی کریک دی او که دا مات دی که لږ مات دی که ډېر مات دی بیا که ډیټیل سره خرچه کې نو چې کوم کلر ایکسرې دغه ولې وکړه ایم آر آی ولې وکړه نو په هغې کې به بالکل پته ولګي چې یاره هډوکي په کوم پوزیشن مات دی څنګه مات دی نو ډاکټر خو داسې علاج نه کوي که نه چې ستا هډوکی مات دی ډایرکټ به ستا ته چې پټۍ وتړي ځه اول به هغه ډایګنوسس هغه به دا معلوموي چې دا هډوکی په کوم پوزیشن مات دی داسې مات دی داسې مات دی لږ مات دی کریک شوی دی د هغې مطابق به بیا علاج کوي علاج څه دی علاج دا دی یو خو نان سرجیکل لکه اوس یو هډوکی معمولي چې ته کریک شوی دی معمولي شانتې دی یا د خپل ځای نه ختلی دی نو هغه ډاکټر چې کوم دی نو هغه په خپل لاسونه اول سیټ را سیټ کړي داسې که نه زور مور وله ورکړي کوم چې ارتوپیډکس ډاکټران دي زور مور ور کړچ هلته ورولي لکه دا هډوکی بې ځای شوي که نه اول به هغه هډوکی ورولي خپل پوزیشن ته نو بیا به وروسته نور پروسس کوي نان سرجیکل ټریټمنټ کې دا چې کوایکس بای فزیشن هینډ د ډاکټر چې کوم لاس دی هغه به هغه بون صحیح کوي او کله چې زموږ سره یو هډوکی هغه ډېر زیات مطلب دی چې مات شوی دی ډیمیج شوی دی خراب شوی دی دې دپاره بیا سرجري ده اپریشن به ولی کې په اپریشن کې خلک بیا وایي راډونه یې پکې ولګوله نو دا داسې نه چې غټ راډ یې پکې لګولي د اوسپنې کچ کچ وایر شانتي هغه وایر باندې هغه تړلي هغه سایډونه وله تړلي سپورټ یې ورکړي د هغې سره بیا براسس څه ته یو سپورټ ته وایي پټې مټې ورته لګولي پلاسټر اف پیرس پلستر یې ورته تاو کړي دا پلستر دې دپاره کوي چې د هډوکي د یو سپورټ سهاره میلاو شي او دا حرکت نه کوي چې دته یو سپورټ پراپر سپورټ میلاو شي دا به زر ښه کېږي او پین کیلر بیا بوله د درد تکلیف دوایانې هم ورکوي اوس دا مخکې موږ ډسکس کوو چې بون هیلینګ سټیپس چې کله یو هډوکی صحیح کېږي هیلینګ څه ته وایي ښه کېدو ته وایي که نه چې کله یو هډوکی مات شوی دا صحیح کېږي نو دا څنګه صحیح کېږي دا خو داسې نه ستا اوس مازدیګر هډوکی مات سهار ته راپاسې به صحیح دی دا به ډېر ټایم اخلي او دا ډیپینډ کوي په ایج باندې چې د ماشوم هډوکی مات شي نو هغه زر صحیح کېږي ځکه چې په ماشومانو کې بلډ سرکولیشن هغه ډېر زیات ریپیډ دی زر نیوټرن ورته راځي نو هغه زر ښه کېږي بیا دا ډیپینډ کوي په هډوکي باندې هم که یو هډوکی هغه مضبوط دی لکه الله دې نه کړي دا مضبوط هډوکی دی دا ځای دی یا د ټوټې هډوکي نو هغه بیا ډېر ټایم اخلي که په هغې باندې لوډ دی هغه هیوي دی و چې داسې کټ شانتې هډوکي داسې معمولي نو هغه بیا زر لږ ټایم اخلي خو ایوریج موږ داسې لیکلي دي چې کله بون هیلینګ کېږي نو دا د 8 نه واخلم 12 ویک کې دا کېږي کوم دی کې دلته موږ لیکلي یې چې د 8 نه واخله 12 هفتو کې هډوکي دا صحیح کېږي بیا چې د بوډاګانو کوم هډوکي نو هغه زاړه هډوکي هغه آلریډي مخکې نه خراب وي
نو داغه په هیلینګ کې دا په خطې ښه کېدو کې بیا ډېر ټایم لګي 5 میاشتې 4 میاشتې. اوس سټوډنټ موږ داسې وایو چې بیا بون کله هیلینګ کېږي نو په دې کې څه میکانیزم دی هغه موږ داسې لیکو چې بون بایو مټیریل دا یو ډېر امپورټنټ خبره ده. بون بایو مټیریل پلس stem cell interaction. Bone biomaterial plus stem cell interaction. stem cell هغه سیل ته وایي چې هغه کې سیل ډیویژن هغه صلاحیت موجود وي هغې ته موږ وایو stem cell. یعنی دا کم کیمیکل دی یا کم سیلونه دي کم سیګنل دي چې هغه بون ته میلاویږي او هغه بیا هغه هلته کنسټرکشن کیږي. د بون بایومټیریل رول په بون کې چې کوم مټیریل دغه رول څه دی سیل اډهیشن هغه سیل د یو بل سره میلاوي لکه څه کوي یو سیل د بل سره چمټاوي. پرالیفریشن د دې سیل په خورېدو کې د دې په سیل ډیویژن کې د دې په اکټیویشن کې رول ادا کوي. ډیفرنشیشن چې دا سیل د یو بل نه ډیفرنٹ شي سپیسیفیک جاب ورته پرووایډ کوي. او ماډولیټینګ سیل اکټیویټیز اینڈ فنکشن او د سیل چې کوم کارونه دي یا کوم کارونه دي هغه برقرار ساتي هغه له ډایرکشن ورکوي. نو دا کار پکې د چاند دا پکې د بایو مټیریل کم چې په اډوکیو کې موجود وي. اوس موږ داسې لیکو چې بایو مټیریل پرووایډ ا مایکرو انوایرمنٹ فار د کنسټرکشن اف ا ډیمیج بون پوینټ ټو بی نوټډ. دا کم بایو مټیریل چې دی کم چې اډوکې ډیمیج شو دا دلته یو کچ انوایرمنٹ پرووایډ کوي. مایکرو څه ته یو کچ انوایرمنٹ ته یو کچ انوایرمنٹ پرووایډ کوي څه دپاره چې د بون کم بون ډیمیج شوی چې د کنسټرکشن سټارټ شي. ها اوس سټوډنټ موږ داسې لیکلي چې د فریکچر ټایپ یو د سمپل فریکچر هغه فریکچر چې کله اډوکې مات شي هغه معمولی وي دې ته موږ څه وایو کلوز فریکچر. سکن از انټیکټ چې سکن ورسره خراب شوي نه ډیمیج شوي نه دې ته به څه وایي سمپل فریکچر یا به ورته وایي کلوزډ فریکچر. دا کلوز فریکچر کوم دی فزیشین په خپل لاس باندې سیټ را سیټ کړي. بل دی کمپاؤنډ یا ورته موږ وایو اوپن فریکچر. داسې فریکچر دی چې د اډوکې ډېر زور اخیستی دی او دا سکن ورسره هم ډیمیج کړی خراب کړي دي دې ته بیا موږ څه وایو کمپاؤنډ فریکچر. بل دی کمپلیکیټډ فریکچر. داسې فریکچر داسې ایکسیډنټ خلک چې اډوکې چوري موري شوی دي که نه مکمل پای کې چې کوم نروز دي بلډ ویسل دي کم بون دی کولیجن فایبر دی هغه ټول هر څه ډیمیج شوي دي دې ته بیا موږ څه وایو کمپلیکیټډ فریکچر. ها بیا د بون فریکچر دا کمپلیټ هم کېدی شي دا انکمپلیټ هم کېدی شي لکه یو اډوکې د معمولي شان د کریک پکې راغلی دی ته موږ څه وایو انکمپلیټ. یو اډوکې داسې دی چې دا لاین مکمل مات شوی دی دې ته بیا موږ څه وایو کمپلیټ فریکچر. اوس د دې میکانیزم څه دی میکانیزم داسې دی چې ریډکشن اینډ ری الاینمنٹ چې کله موږ بون فریکچر علاج کوو اول به ریډکشن کې ریډکشن دا مطلب چې کم ګیپ دی هغه ګیپ په وله کمې اډوکې یو بل نه جدا شوي دي که په لاسو باندې کېږي په لاسو نه کېږي نو سرجري به وله کې اپریشن به وله کې د اډوکې به خپل مقام ته ورولي. مطلب ری الاینمنٹ څه ته وایي چې دی په کم مقام مخکې وي هغه مقام ته به ورولي نو بیا به علاج فردر کېږي. سټیپس یې داسې دي چې کله یو اډوکې مات شي نو دا 2-3 سټیپس دي. یو دی هیماټوما فارمیشن بل دی فایبرو کارټلیج یا کیلس فارمیشن دریم دی بونی کیلس فارمیشن او څلورم دی بون ریماډلنګ. سټوډنټ هیماټوما څه ته وایي هیما بلډ ته وایي لکه هیما څه ته وایي ان سټوډنټ موږ دا خبره دلته ډسکس کوو چې دا زموږ سره یو بون دی دا بون اوس نارمل دی ډیمیج شوی نه دی خراب شوی نه دی دا چې کوم سپلای لاین دی کوم سپلای لاین دی هغه بحال دی او دلته چې کوم ټریفک دی ټریفک پوینټ ټو بی نوټډ دا بون کې چې کوم ټریفک دی هغه روان دی نو ته به څه چې بون کې څه ټریفک دی مطلب دا دی چې بون کم سیل دی هغې ته کم خوراک دی کم نیوټرینټ دی کم بلډ دی کم اکسیجن دی هغه هر څه کم هارمون دی هارمون پکې مو لیکلی که هارمونز دا لاین بحال دی هر څه بس کېږي بس
یا دې مثال داسې لکه ملکنډ غر ته خو چې تللی یې که نه ملکنډ پر غر کې داسې زیګ زیګ داسې سړکونه دي داسې تاو راتاو او د پاسه بې غر دی نو په نارمل روټین کې چې کله دا سړک صحیح نو ګاډي پسې راځي که نه اوس الله مکه چېرته په دې سړک د پاس نه غر راوښویږي نو دلته چې کوم لاین دی دا لاین به څه شي دا به سټاپ شي دا لاین به څه شي بیا به ټرانسپورټیشن نه کیږي دلته به بیا ایمرجنسي دلته به څه ایمرجنسي او د حکومت چې کوم اهلکار دي کومه مشینري ده هغه مشینري به فون به سټارټ شي کالونه به سټارټ شي لکه پېښور ته او یو ځای ته او بل ځای ته اسلام آباد ته چې لکه غر ښویېدلی د شا به او که نه هلیکاپټر او جهازونه او وزیران او مشیران د هر څه به راځي دې ځای ته ځکه چې په دې ځای کې څه ده ایمرجنسي ده اوس په دغه ایمرجنسي کې دا سړک بلاک شوی دی نو دا ټول چې کوم ګاډي دي کومه مشینري دغه به راځي دلته به خپل کار کوي سیم از د کنډیشن هیر دغه کنډیشن تاسو راواله په دې اډوکي باندې اپلای کې چې دا زموږ سره یو بون دی دا بون صحیح دی خو دا بون څه شو دا ډیمیج شو چې دا ډیمیج شو د کم سپلای لاین شو لاین هغه کټ شو او دلته اوس کوم یو انوایرمنټ دی دلته یو ایمرجنسي دی سیده ایمرجنسي یعنی په دې اډوکي کې دننه اوس ایمرجنسي کنډیشن دی اوس په ایمرجنسي کنډیشن کې دا بون چې کوم سیل دی دلته ما لیکلي کنه بایو مټیریل هغه دلته ریلیز شو لکه څنګه چې سړی سیټي وایي شپېلې وایي که نه بل کس ته پته چې لکه څه چل دی یا ټریفک پولیس دی نو دلته د بون کم ډیمیج شوی دی دا داسې کیمیکل ریلیز کی چې هغه کیمیکل څه کار کوي آی ته موږ وایي کیموټیکسس څه ورته وایي لکه هغه کیموټیکسس کوي لکه کیموټیکسس موومنټ ټورډ کیمیکل یعنی دلته داسې کیمیکل ریلیز شي چې هغه یو سیګنل پرووایډ کوي دلته سراونډینګ ایریا کې چې کوم سیل دي کومه مشینري ده هغې ته یو الارم یو آواز ورته میلاو شي پیغام میلاو شي هغه کیمیکل چې کله خارج شي نو دغه سراونډینګ سیل خبر کوي هغه راځي او کوم ځای کې د ایمرجنسي دلته کار شروع کړي هلته کار شروع کړي نو داسې زر خو هم نه کېږي چې کله دا ځای ډیمیج شي نو دا خو ظاهره خبره ده چې دلته به بلیډینګ وشي څه به وشي دلته به وینه جمع شي چې په دې فریکچر سایډ باندې دا کمه وینه جمع شي نو دې ته موږ وایو هیماټوما فارمیشن دې ته به څه وایي هیماټوما فارمیشن دلته بلډ ویسل وشلیږي دلته وینه جمع شي دې ته به څه وایي هیماټوما فارمیشن خادین بعد بیا هغه کیمیکل سیګنل ریلیز شو نو هغه فایبرو کارټلیج یا کیلس فارمیشن نو په دې کې دوه قسمه سیل هغه رول ادا کوي یو د فایبروبلاست او بل سره آستیوبلاست یعنی فایبروبلاست دا کولیجن فایبر جوړي څه جوړي رکا کولیجن فایبرز او آستیوبلاست کوم دی دا بون سیل څه جوړي بون سیل چې ایتمغه سوای آستیوسایټس څه ته وایو نو سلولی او ګریجولی دا سیل بخپل کار شروع کی او دلته چې کوم آستیوکلاست سیل دی یا دبلیو بی سی کوم سیل دلته کوم ملبه جمع شوی ده هغه ملبه په مزه مزه خوري هغه به ختمي چې هغه په مزه مزه ختمي نو دا سپلای لاین به واپس بحال کیږي دلته چې کوم نروز دی هغه به واپس شي هغه به بحال شي او دې ته به منرالایزیشن سٹارټ شي څه به سٹارټ شي منرالایزیشن دا مطلب دی چې په بلډ کې به منرال راځي کیلشیم فاسفورس او دلته هغه مستریان او کنسټرکټر کسان شته نو هغه به منرال دلته لګي جمع کوي به او اډوکې به واپس جوړي بیا موږ داسې وي چې کله کیلس څه ته وي کیلس خو داسې یو شکل ته وي لکه مالوچ دا شکل نه مالوچ چې جوړېږي نو یو خاص شکل نه وي که ډېر نرم وي هغې ته موږ څه وایي کیلس بیا ما لیکلي بونی کیلس فارمیشن بیا ویت د پیسج آف ټایم دا سپلای لاین بحال شو دته منرال راځي هغه منرال په فریکچر سایډ باندې جمع کیږي نو هغه ځای سختیږي نو ایت بیا موږ سوای بونی کیلس فارمیشن چې کوم دا نرم سټرکچر جوړ شوی د مالوچو به شانتي هغه سخت شو سخت پای کې منرال رااله جمع کېدلې هغه څه شو هغه هارد شو بیا څه ټایم بعد موږ چې اته نو واخله 12 هفتې پکې لګي په اخره کې بیا
دی بون واپس د چې کوم اوریجنل شکل هغه شکل یې واپس اختیار کو نه ته موږ سو بون ریماډلینګ دې ته موږ سو بون ریماډلینګ بس اډو کې صحیح شو بل گزاره کې ښا اسه نه چې بیا اډو کې ډیمیج شي خراب شي دا overall the bone fracture definition دغه sign symptom دغه causes دغه diagnosis بیا پای کې chemical role چې bone fracture څنګه کیږي micro environment څنګه جوړیږي او پای کې بیا موږ د fibroblast osteoblast او osteoclast دریم قسم سیل پکې سری لکه osteoclast دا سیل دي چې پرس کده اډو کې چرته ایکسټرا پوینټ پکې لکه د سایډونو تر اډو کې بار ته وتی صحیح جوړ شوی نه نو دا ول بیا اډو کې خرابې هغه ول صحیح کوي لکه یو مستری چې دیوال وي یو کانه پکې رس لګ بهاري نو په سټه کې لګوي صحیح کی نو دا osteoclast کې چې کم ځای خراب دی خوري دی صحیح کوي خبره پوه شو دا سره بون فریکچر قصه وا so it is enough for today